افغانستان سبا د نیوزیلند سره یو ډیر زیات زبردست او ښکلی میچ دی. افغاني وخت باندې 4 بجې سحر او پاکستاني وخت 4 بجې باندې به دغه زبردست میچ شروع کیږي. او زبردست میچ ولې دی؟ د افغانستان چې په کوم ګروپ کې دی کنه هغه ډیر زیات تګړه ګروپ دی. دا چې زبردست ګروپ دی چې دینه خو یا نیوزیلند وزي سوپر 8 مقابله ته یا به ویسټ انډیز کوم چې هوسټینګ کوي د ورلد کپ او دې سره یا به افغانستان. باقي د دوه ټیمانو چې کوم دي دا ډیر زیات کمزوري دي. هغه په ټیم کې چې کوم هغه په ګروپ کې ویسټ انډیز دی، یوګانډا دا او سره چې کوم دی نیوجینیا یو ټیم پکې دی، افغانستان په خپل دی او دې سره چې کوم دی نیوزیلند دی. سبا ډیره زیاته ګرمه مقابله ده او دا ټول نه اهم مقابله ده. آیا افغانستان سوپر 8 مقابلو ته کوالیفای شي کولای او کني شي کولای؟ په دې سره هم خبره کوم سبانی میچ کې 100% چانس دی چې افغانستان دغه میچ په خپل نوم باندې کوي. اولنۍ ګټه تاسو ته یاد افغانستان چې په کومه طریقه باندې یوګانډا ته شکست ورکړیو هغه ټول یاد ده. ډیره زیاته بهترین لوبه د افغانستان سایډ نه غشي و. آیا سبانه میچ افغانستان په خپل نوم کولای شي او کني شي کولای؟ سبانی میچ کې افغانستان ته 33% چانس دی چې دغه میچ په خپل نوم باندې کی. یقینا چې کوم چانسز دي د ګټلې افغانستان ته هغه ډیر زیات کم دی ایز کمپیر ټو نیوزیلند، ځکه چې نیوزیلند ته 67%، مطلب نیوزیلند ته 68% چانس دی چې دغه میچ د افغانستان نه په خپل نوم باندې کی. دا په وجه دا په دې وجه باندې چې د افغانستان ټیم چې کم دی ایز کمپیر ټو نیوزیلند دا لکشن ته کې کمزور ټیم دی. په دې وجه چې د نیوزیلند تاریخ لږ ډیر زیات سیوا دی په کرکټ کې ایز کمپیر ټو افغانستان. په دې وجه باندې نور نیوزیلند تاسو خپله د تګړه ټیم دی او تګړه ټیم په څه وجه باندې دی چې هر ځل سیمی فائنل دې ته ځان رسي. خو د قسمت کېل داسې دی چې نیوزیلند همیشه لپاره بیا د هغې نه بهر شوی او مطلب سیمی فائنل یا بیل یا فائنل بیل دی. خو دې سره افغانستان هم لږ ډېر بدقسمته دی. اوس د دواړو بدقسمتو په خپل منځ کې لږه مقابله د الفاظ مې استعمال کړی دپاره بخښنه غواړم، خو دا اصل د فن دپاره خبره اصل کې دا سبا دواړو منځ کې ښه تکړه مقابله ده. افغانستان ټیم ته واقع ده چې چانسز د ګټلې لږ ډېر زیات کم دي، خو افغانستان یو داسې ټیم دی چې کله هم په ردم کې رالی نو دا میچ به د داسې ځان طرف ته اړولی چې پوهه کلی به هم نه. داسې لوبه ده که نه چې دا بالکل زما له سایډ نه دي، خو ګوګل والا 33% او 67% چانسز ورکړي دي، خو زما سایډ نه 50-50 میچز دي. دا مطلب دواړو سایډونو ته ښه کانټېدار مقابله کېږي، ښه زبردسته. که افغانستان دغه میچ وهم نه ګټي خو مقابله به ورسره ډېره زیاته سخته کوي د نیوزیلند سره، او کېدلی هم شي چې افغانستان په نیوزیلند باندې باري شي او دغه میچ په خپل نوم باندې کوي. که چېرته کې افغانستان دغه میچ وګټو نو بیا یو میچ ګټلی او هغه مخې ته چې کوم دی څوک پاتې دی نیوجینیا یو ټیم پاتې دی، نو ډېر زیات ایزي او ډېر زیات اسان ټیم دی دغه میچ په خپل نوم باندې کولی شي او ډایرکټ د سوپر 8 مقابلو ته افغانستان ټیم وتلی شي. بهرحال ستاسو خپل رایه ده چې آیا افغانستان سبانه میچ ګټلی شي او که نه د نیوزیلند خلاف؟ هغه سره هم کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله ملاویږو نو ویډیو کې. تر هغه د مال راکړئ اجازه. د الله په امان.